نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد. دا زمونږ دریم درس دی په دې کې چې هغه کلمات د اقامتو دا به دوه کرته ویل کېږي. نو موږ به دې کتابونه پیش کول. دا زموږ سره سنن دارقطني دی، په دې کې جلول او صفحه 194 ده. په دې باندې د هغه آثار د بعض صحابه کرامو نه ذکر کوي، بعض مرفوع روایت ذکر کوي. دی وایي فرمایي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن بلالا كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى. عون بن أبي جحيفة فرمایي د خپل پلار روایت کوي چې بلال رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اذان ورکولو. په دې اذان کې به دوه کړه د کلمه ویله او اقامت به وته کولو. د اقامت به هم چې کوم دی په دې کې به د کلمات دوه کړه ته ویلو. قال ابو عون د دې مسنه مسنه معنا ده بصوتین صوتین، یعنی په دوه اوازونو سره به وستل، یو سا سره به یو کلمه ویله. واقامه مثل ذلك، اقامت به هم د قصې کولو. نو دا هم د دې خبرې د پاره تایید کړي دا حدیثو چې اقامت دا پشان د اذان دی، دا پشان د اذان ویل کېږي. او دا د بلال رضی الله تعالی عنہ دا عمل چې کوم دی بیا امام طحاوی په شرح معانی الاثار کې نقل کوي چې د بلال رضی الله عنہ اذان او اقامت هم دقه سیو چې دوه پیری به د کلمات ویلو حتی ماته تر دې چې د مبارکه د دنیا نه رخصت شو. د دنیا د رخصت ټیم پورې د اذان او اقامت دسی وو لکه څنګه چې مونږ وسکو، یعنی دوه کارته به اذان او اقامت کولو. بل اثر راوړې عن ابراهيم عن الاسود، ابراهيم صاحب د اسود نه نقل کوي ان بلالا كان يثني الاذان، بلال رضی الله عنه دوه کارته په اذان کې د کلمات ویل او یسن الاقامت او په اقامت کې به دوه کرته ویلو. فانه كان يبدأ بالتكبير ويختم بالتكبير، فالله اکبر الله اکبر باندې اذان او اقامت شروع کولو، فالله اکبر الله اکبر به ختماو. او دا رنګ موږ هم کو. دا رنګ بل اثر راوړل دی د عن ابراهيم عن الاسود عن بلال قال كان اذانه اقامته مرتين، اقامت او اذان دغه مرتين د کلمات په کې دوه کرته ویلو. او دغه رنګ چې کوم د بل اثر راوړی د ابراهيم په حواله باندې عن بلال مثله، دغه شان روایت ته کم چې مخکې تیر شولو. لہذا چې دا خبره د دینه د نور په شان ثابت شوله چې کلمات د اقامت دا به دوه کرته ویل کیږي. خلک چې بالکل دې اعتبار نه ور کوي او بالکل دا بلا دلیل غني، دا قول لغي باطل له او ان شاء الله باطل بتنه د ثابتېږي. بل کتاب د زما پلاس کې سنن دارمی جلد نمبر 1 د دې صفحه دا 291 باب دی چې باب الترجیح فی الاذان. نو په دې کې حدیث راوړی دی، اوږد حدیث دی. دغه د ابا محذوره روایت دی چې نبی اسلام ته اذان خودلې، نو څنګه ته خودلې ده د غزان کلمات ته خودلې، بیا ته اقامت خودلې. فرمایي والاقامه مثنى مثنى، او اقامت تم څنګه خودلې ده چې د کلمات په کې دوه کرته وي. دا روایت چا نقل کړی دی؟ نو دا روایت راوړی دی امام داود په کتاب الصلات کې مخکې تیر شه، او دغه امام ترمذی راوړی په کتاب الصلات کې مخکې تیر شه، دغه امام نسائی راوړی په کتاب الاذان کې مخکې تیر شه، او دغه رنګي ابن ماجه ذکر کړی دی په کتاب الاذان باب الترجيع في الاذان، په ترجیع په الاذان کې رقم د حدیث ته 708. نو دوی ټول دغه حدیث پاک ذکر کړی دی. بل روایت په دغه سنن دارمی صفحه 292 کې ذکر کوي او دغه مذکوره باب دی. محذور زمو دغه حدیث دی چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خو 19 کلمتن 19 کلمې، اقامت او خو 17 کلمتن، چې دا بسوي 19 کلمات. 19 کلمات په دات کله جوړیږي چې د اقامت کلمات دوه کرته ویل شي، دا بیا 19 کلمات د دې نه جوړ کړی شي. دغه رنګي ما سره بل کتاب دی فتح القدیر علامه ابن الهمام، او د دې جلد 1 کتاب الصلات ته او باب الاذان کی ذکر کئی په صفحه 247 باندې د فرمای وروى ابن ابي شيبه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى بسند ابن ابي شيبه عبد الرحمن بن ليلى راوړل دي پسند سره قال في الامام ویلدي په کتاب الامام کې چې رجاله رجال صحيحين. د عبد الرحمن بن ليلى
دا کم حدیث چې دی د دې د رجال دا رجال چا دي د صحیحینو دي هغه امام ترمذی چې په جرح کړی و کم مخکې چې تیر شوی ما تاسو ته د نور محدثینو په حواله باندې تصحیح راشي ګوره حافظ ابن الهمام چې دا یو لوی عالم دی د احنافو ډېر زبردست مجتهد عالم دی دی فرمایي چې دقه حدیث د عبدالرحمن ابن ابي ليلى دی په داسې سند سره راوړی چې په سند کې ټول راویان د بخاري او د مسلم دي هغه روایت راوړی قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم که یو څوک جرح وکړي لکه په دې باندې جرح بعض محدثینو کړي چې ټکي ټکي راغله چې اصحاب محمد یعنی نبی رسول صحابه نقل کړي صحابي به کې معلوم نه دی چې کم صحابي دي جواب دا چې اصحاب د نبی اسلام مبارک ټول عدول دي په دې کې چې کم دی غا جهالت د اسم د ضرر نه ور کوي لکه دا جواب نصب الرای کې علامه زیلی کړي دی حاجی وقت فرمای ان عبد الله بن زيد الانصاري جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رايت في المنام كان رجلا قام وعليه بردان اخضران فقام على حائط فاذن مثنى واقام مثنى مخکې تیر شو چې سړی په خوب کې ور راغی ته دوه صادرې په پرتې وښني اقامت هم چې اذان ورته کوم دوه کلمې پکې ویلو اقامت کو پای کې چې کوم دوه کلمې پکې ویلو او بیا په ابن ماجه کې وای دی قال يعني ابا محذورتا علمني الاذان 19 كلمه نبی اسلام ته چې کوم د کلمات د اذان خودل نلس او بیا ذکر کړی دي او بیا چې کوم د فرمای اقامت ورته خو 17 کلمه دا شوله فتح القدير علامه ابن الهمام دغه رنګي ما سره بل کتاب دی هغه کتاب عمدة القاری شرح صحیح البخاری علامه عینی رحمت الله علیه صفحه نمبر 5 او دا مخکې کم فتح القدیر په حواله باندې کم حواله می ویلي او دا کم احادیث دقه پوره تفصیل بلکې دین په خط تفصیل سره علامه عینی رحمت الله علیه فال بنایا شرح الهدایه کې ذکر کړي او هغه څومره جوابونه چي دي جرح او غیال تکړي دي هغه کتاب مروانه غستو اکتبا مې په فتح القدیر وکړه دا درس سره نوګيږي او دا غي په ځای عمدة القاری شرح د صحیح بخاری د علامه عینی راوغستله د دې جیل می ویله جیل 5 او صفحه چې کومه ده 151 دی وی قلتو روى البيهقي في سننه الكبير امام بيهقي په خپل سنن الكبير کې ذکر کړی دی توس هغه ولوم کتاب مناغسته ده من حديث ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه دغه مذکوره حدیث ته کنه د عبد الله بن زید بن عبد ربه والا دا حدیث سنن الكبرى کې امام بيهقي ذکر کړي او ابو عوانه في صحيحه امام ابو عوانه خپل صحیح ابو عوانه کې ذکر کړي من حدیث شعبي د حدیث شعبي نه او په دې حدیث شعبي باندې وجره محدثینو بازو دا کړی دا لکه دا په دغه سنن درقطنی والا کړی دا چې دا حدیث شعبي دا مرسل دی به دغه جواب کوي او لپس دغه حدیث وای دا چې اذن مثنى واقام مثنى دا اذان کو دوه پیری کلمات به کې دوه ویل او اقامت وکړه کلمات به کې دوه ویل دی وای حدیث ابي محذورتا عند الترمذي مصححا ما درته مخکې ویل چې حدیث ته ابو محذوره بنز د امام ترمذي باندې صحیح دی علمه الاذان مثنى والاقامه مثنى او بل الفاظ به کې چې د نبی سم اذان کلمات دوه وکړه خودل او د اقامت کلمات ته دوه خودل او حدیث ابو جحیفه دا به تاسو ته مخکې ذکر کو چې ان بلال رضی الله عنه كان يؤذن مثنى دا چې به ویل چې اذان به دوه کړي دا کلمات پکې دا روایت کړی امام طحاوی من حدیث وکیع عن ابراهيم ان اسماعيل عن مجمع ابن حارثة عن عبيد مولى سلمى الاكوع كان يثني الاذان والاقامه سلمى بن الاكوع د اذان کلمات په دوه کرته ویلو د اقامت کلمات په هم دوه کرته ویلو او بیا بل روایت راوړل د حماد بن ابراهيم چې دی فرمای کان ثوبان رضی الله تعالی عنہ یؤذن مثنى ويقيم مثنى اذان بهم دوه کرته کلمات پکې ویلو اقامت کې بهم دوه کرته ویلو دا ثوبان صحابي دی دا بل سر شو به بل چې کوم دی راوړل دی عن مجاهد قال في الاقامه مره انما شيء احدثه المرا امام مجاهد فرمای وای دا په اقامت کې چې څوک یو کرته د کلمات وای دا د یو شی دی چې دا عمره د بنو امیه رایج کړی دی دا غوی رایج کړی دی مخکې دا نو وان الاصل التثنیه او اصل په اقامت کې خوغه دوه کلماتو قلت نوس امام عینی فخفلوی زما خبره وای دا چې وقد ظهر لك بهذا الدلائل وستاده پر دا خبره ظاهره شوله اوس د جواب کې د امام نووي خبره د امام نووي په شرح د مسلم کې ویل دي چې د امام منیفه دا کوم قول چې دی چې اذان
او اقامت به یو شان ته، یعنی اقامت کلمات په دوه کرته. دا مذهب شاذ دی. دا امام نووي التویلی دی. دیو ځای جواب کوي وای زه وایم وای تا ته په دې دومره دلایل ورخاره شوله لکه دا چې ما څومره تاسو ذکر کړل چې ان قول النووي فی شرح مسلمین، چې قول امام نووي په شرح مسلم کې چې هغه دا وایي چې امام ابو حنیفه ویلي دي چې الاقامه 17 کلمه وهذا المذهب شاذ، حدیث مذهب شاذ ویلي دی وی قول واهن، دا سی واهي قول کړی دی ولا يلتفت الیه، ته به اس التفات اس نظر نشي کولای. دا قول امام نووي دا صحیح نه دی. وكيف يكون شاذا؟ امام ابو حنیفه رحمه الله قول وسنګ شاذ شي مع وجود هذه الاحاديث والاخبار الصحيحه، سره د دومره لوی احادیث او د اخبار صحیحه ګوري حدیث تم صحیح ویل او د اخبار ته کم چې دغه د صحابانو نقل شوی تابعین دي تم صحیح ویل. دومره د امام الفسد دلایل دي شمس د احادیث نو صحیح حدیث ور سره دی خبره باندې هم سره د آثار او اخبار نو ور سره دي. بیا د امام الفسد رحمت الله قول څنګه شاذ سی ودی کو سره څومره صحابه او تابعین ملګری دي. فین قالو کچرته دی و چې حدیث ته محظوره لا یوازي حدیث انس، دا د زمانه د بعضی خلک هم وي ته کتاب صحیح حدیث ته پیش کې خو بل کتابه پیش کې نو دی په بخاری کې وخای بخاری کې خونشته دی. دغه حدیث د انس رضی الله عنه په بخاری کې دی. نو کوئی څوک دسی وای چې حدیث د ابو محذورات چې بکم کې دا ثابتېږي چې از کلمات د اقامت ولستی او کلمات د اقامت دوه وکړه ویل شي، دا حدیث ابو محذورات دی. نو که څوک وایي چې حدیث ابو محذورات د حدیث د انس سره برابر نه دی، ځکه حدیث د انس کې خدا دی چې اذان په دوه وکړه ویل کیږي او اقامت کې چې کوم د کلمات په یو کړی دي. نو کله څوک د اعتراض وکړي چې دا برابر نه دی من جهه واحده یو جهتنا فضلا عن الجهات كلها، یو جهت کې سره مساوي نه سوا ده چې په ټولو جهات کې سره برابر شي. مع ان جماعه من الحفاظ ذهبوا الى ان اللفظه في تثنيه الاقامه غير محفوظه، او سره د دینه چې ډېر جماعت حفاظ او محدثینو دا خبره کړې ده چې لفظ تثنیه یعنی تثنیه ټکه په اقامت کې راوړل دا غیر محفوظ دی. ثم رووا من طريق البخاري عن عبد الملك بن ابي محذورة انه سمع ابا محذورة يقول، او بل روایت هم راوړی بخاري دغه د ابا محذورة چې نبی اسلام نو لري يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه، چې د نبی اسلام امر کړو چې اقامت یو کرت وایا یو پر کلمه، اذان کې کوم دی کې دوه کرت وایا. دا اعتراضونه شو. قلنا امام عینی رحمت الله علیه جواب کوي قد ذکرنا ان ترمذی صححه، موږ دا خبره مخکې ذکر کړه چې دغه حدیث د ابو معذوره دې ته څوک ضعیف وي او چې دا د حدیث ته انس سره مساوي نه دی، نو دا خبره ټیک ځکه نه چې امام ترمذی دا غي صحیح ونه کړه. وکذب ابن خزیمه وابن حبان صحح هذه اللفظه، دا لفظ چې کوم د تسنید پکې نه دا ابن خزیمه دغه حدیث ته صحیح ویلی دي، ابن حبان دغه حدیث ته صحیح ویلی چې په کوم کې چې لفظ د تسنید ذکر شوی دی. په دې خبره باندې علما او طلبه پیږي عوامونه د پمزان د پوکول کوشش وکړي. فین قالو کچرته بیا دی بل اعتراض وکړي سلمنا ان هذه محفوظه، کوي دا زمونږ مدل چې دا لفظ د تسنید کې محفوظ دی او حدیث ثابت دی، ولكن نقول من وجه انه منسوخ. دا بل ډله وایي چې دا حدیث منسوخ دی لان اذان بلال هو اخر الاذان، ځکه بلال ځان هو اذان د اخر اذان. وو قلنا لا نسلم منسوخ، موږ دا نه منو چې حدیث او اذان د محذوره ولا چې کوم د منسوخ شي او د انس رضی الله عنه حدیث ولا ناسخ شي، لان حدیث بلال انما كان اول ما شرع الاذان. تاسو مخکې ما چې حدیث د بلال رضی الله عنه چې کوم د انس رضی الله عنه پر روایت ذکر شوی دی دا اول دور د اسلام کما دل علیه حدیث انس، لکه حدیث انس په روایت کې دلالت کوي، او حدیث ابو حمزه چې کان عام حنین دا خو په کال د حنین باندې روایت کړی شوی دی. و بینهم مدته مدیده، او په مابین د حنین کې او په اول دور د اسلام کې ډېر لوی مدته تیر شوی ده. نو د دې جواب نه دا معلومه شوه چې حدیث ته انس رضی الله عنه منسوخ دی، نه حدیث ابو محذوره. بهرحال بیا ډېر تفصیل کړی دی، خو ان شاء الله دغه چې کوم دی کافي کیږي. دغه قدر